زه سهیل باچا یم را سره ناست د املوک درې سیری زمین خان دی چې زمین خان به خپلو څاروله ګیا راوړه د ایلم د غر نه تیر یو کال مخکې چې دی ډېر راتاو شوی دی او د هغې د وجې نه د ملا سره په خوا کې دوه هډوکي چې دي د هغې نه ډیمیج شوي دي. زمین خانه دا راته ووایه چې صحت کارت خیبر پښتونخوا لانچ کړی دی، ستا علاج په ولې نه کېږي؟ زما علاج وایي نه کېږي، وایي مسله درته څه ښایي؟ مسله هېڅ هم نه ښایي، خو دغه وایي چې نه کېږي ستا. نو ستا علاج کم ډاکټر کولی شي او په کم هسپتال کې کېږي؟ نو خو ما ته خو د سره پته نه لګي چې کوم یو دی. دا ستا فایل د سیمز هسپتال سیدو شریف کې کېږي؟ بدلته کېږي. نو کم چې د صحت کارت په حواله کم درې هسپتالونه دي لوی هغې د تاسو ته دي؟ ما سره څه درته لري؟ نو هغوی درته څه وویل؟ هغه ما ته وایي چې ستا باندې 15 لک روپۍ لګي. بس راغلی یم بیا واپس ناست یم. د دوی دا مسله عجیبه دا ده چې د سره زوړ صحت کارت هم دی، شناختي کارت هم دی لري، د مختلف هسپتالونو ته هم تللی دی، خو د ده په علاج چې کمې پیسې راځي 15 لکه روپۍ، نو صحت کارت کې خو د هغې نه اضافي چې دی نو رقم موجود دی، خو پته نه لګي چې دا مسله ولې نه کېږي. په دې باندې به هم مونږ خبرې کوو. خو زما سره د بریکوټ بازار صدر موجود دی، هغه چونکې د سره په دې سلسله کې د علاج په غرض په مختلفو ځایونو کې ګرځېدلی ده، نه پوښتنه کوو چې مسله څه ده. معراج د زمین خان مسله څه ده؟ د صحت کارت خیبر پښتونخوا چې کوم لانچ کړی په هغې کې خو ټول علاجونه اویلیبل دی، د علاج ولې نه کېږي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دا علاج په دې وجه نه کېږي چې کم صحت کارت دی نو په هغې کې د ده دا بیماري شامله نه ده. زه به ذات خود د ده سره دغه ډاکټر له لاړم، ما وی چې یاره که په دې کارت باندې کېږي نو ما ته دا سیمز هسپتال چا وښو او زه د ده سره لاړم د الله د رضا دپاره دغه سیمز هسپتال ته. دغه ډاکټر اصغر خان یوسفزی د هغه سره زه میلاو شوم، دی مو ته وښو. هغه چې دی وکتو نو هغې وی چې یاره د یو کال نه د ده دا بیماري ده، چونکې دا په صحت کارت نه کېږي. دا داسې شی دی چې دا به په نغدو روپو اخیستی کېږي او دا دوه دغه چې دي دا دوه غوڼ هډوکي دا به ده ته بدلو، نو یو هډوکی چې دی دا غوڼ نو دا په 2.5 لکه روپۍ کېږي. نو هغه ډاکټر زما سره دا لوس قول وکړو چې یاره زه به خپل پیس د ده نه نالمه، چونکې هغې وایي چې 80,000 روپۍ هم خپل یالو، خو دا به زه نالمه. زه به اپریشن هسې وکړم، خو مطلب دا دی چې یاره دا څیزونه به پکاري. نو اوس زما حکومت وخت دا خواست دی په کم چې په حکومت کې اوس موجوده دي د پی ټي آی والا، هغو ته زما دا خواست دی. دې نه مخکې ما هم یو ویډیو بله ورکړې وه په دې بازیرا .com باندې، خو پته نه لګي چې هغه چا کتلې نه ده کولی. ما له پې غټ افسوس راغی. خو زه دا وایم چې یاره دا ویډیو چې څوک ګوري نو هغه دې مهرباني وکړي، که د الله نه یېرېږي او د ځان ته مسلمان وایي او ځان چې کوم دی نو جنت ته رسول غواړي، او یا یو سړی که وایي چې یاره زه په دې بلدیاتو کې ودرېږم او کامیابي غواړم، نو زما هغه خلکو ته خواست دی چې یو سړی په دې دنیا هم کامیابي غواړي او په آخرت هم، نو زما دا ویډیو چې دی نو دا د فوري طور وزیر صحت ته ور ورسوئ، کوم چې د صوبې وزیر صحت دی جګړه نوم باندې مشهور دی، که هغه ته زمونږ تیمور جګړه، که هغه ته زمونږ دا ویډیو ورسي او د هغه په زړه کې دا رحم راشي او د دې سړي دا اپریشن په سرکاري توګه باندې چېرته په لیډریډنګ کې یا چېرته په داسې خاص هسپتال کې کېدی شي چې په سرکاري توګه باندې وشي، نو الله پاک به ترې خوشحاله شي او موږ به ورته دعا کوو، ځکه چې دا کمزوری دی، د یو کال نه په کټ کې پروت دی، واړه واړه ماشومان دي. او زما په خیال دا دویمه میاشت چې دی په ما پسې ځي راځي، نو زه خو ما دته څو پیرې ووایي چې یاره تو خیر دی زه راځه، زه په دې نه خفه کېږم، خو زه به الله ته سوال کوم ځکه چې زما ته خو بل څوک نه دي معلوم. نو زه اکثر چې ډېر خفه شم نو الله ته په جړا شم د ده دپاره. نن چې کوم دی یو ځای کې ختمونه ول د قرآن، ده ته ما ټلیفون وکړو، ما یې راشه یاره که هغه عالم دم کې او چېرته د هغې سره دا لینډ ون شي، ځکه چې الله په دې خوشحالېږي. نو دی لږ لیټ راغی، نو ده ما ته ټلیفون وکړو، نو بیا خو ده ته ځای نه و معلوم، نو ما ده ته ویم ته په دوکان کې کښېنه، الله به خیر کړي. جو الله پاک تاسو راویستی، ما سوچ کوم چې یاره کم طرف ته لاړ شو، جو خو الله پاک سوال قبول کو، تاسو رالی، نو ستاسو په وساطت باندې زه د خپله ویډیو هغه خلکو ته رسول غواړم چې کم خلک دعوه کوي په حکومت کې ناست دي او وایي چې یاره مونږ خدمت کوو. نو دا عین خدمت دا دی لکه په خدمت باندې الله خوشحالېږي، او خدمت چې دی دا عین عبادت دی. نو که یو سړی وایي چې زه خدمت کول غواړم نو هسې په خوله باندې نه کېږي. زه په خپله عملي سړی یم، خو زما دونه وس نشته، د خدای تعالی غریب یم او په دې سړي راځي 15 لکه روپۍ. نو اوس که زما سره په ذاتي خود په خپله وې
نو افسوس مال په دې خبر راځي چې یاره ما په دا ویډیو نو ورکړی خدای به مې پوری طور دغه ډاکټر ته دا کم چې ډاکټر اصغر خان یوسفزی دی ما به وی چې دا 15 لک روپۍ والا او دا بیروړي د ته بدل کا نو لہذا اوس چې کم خلک مخیره زراعت دي که د هغو نه نه کېږي زه خو دا وایم چې یاره خلک باسي هم زکات ورکوي زبرګه میاشته نو چې حساب کتاب وکړي جو دله دی د ملکداري څېری دی او زمین نومې دی او د ده دا نمبر چې کم دی نو زه به د ده دا نمبر چې دی تاسو له درکمه په دې نمبر د ده سره رابطه وکئ دا به په سکرین وچلو بالکل چې د نمبر به په سکرین وچلو زمین خان چې دی د به خپلو څاروله چې دی نو واښه راوړل د علم د غر نه دی راغورځېدلی دی او تېر یو کال راسي چې دی نو دی ګرځېدی نه شي د سره یو ماشوم زوی چې دی هغه راځي په بریکوټ بازار کې په یو پسې ځي کله په بل پسې ځي مختلف ممبران چې دي هغه هم درته وښول چې د هغوی دسخط یې راوړه نو د سره دنیا د فایلونو یو ګېډی چې دی امبار کړی دی خو چونکې دی اوس د دغې مرض نه پوهېږو چې ولې خو د دې صوبې کوم وزیر صحت چې دی هغه ډېر یو ښه انسان دی تیمور جګړه صاحب چې هغه د ده دا پروګرام که وګوري او په د ده سره په خپله د خپل سټاپ په ترو باندې رابطه وکړي دی د بریکوټ سیری املوک دره ورته وایي د هغې اوسېدونکی د نمبر چې دی هغه به هم په دې سکرین باندې وچلو او که د ده د علاج وشي او دی خپلو بچو له یو ځل بیا خپلو بچو ته روغ شي او هغوی له چې دی حلال رزق وګټي او د هغوی دپاره بیا محنت شروع کړي دا به یو ښه عمل وي د کیمرامین از حسین سره سهیل باچا بریکوټ